علیکم دوستانو، احتشام الحق یم، موجود دلته جامعه ابو هریره خالق آباد نوشیره کې موجود یم چې ما سره خوا کې نور ملګري هم موجود دي. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب را سره هم موجود دي. د دې دستاربندي را روانه ده، نو مونږ وی چې یو پیغام دی چې دا ټول مرګرو ته ورکو چې په کم تاریخ ته مولوي صاحب د خلینو به وورو او د غټو غټو شيوخ په دې کې به ان شاء الله په دې پروګرام ته نو ان شاء الله ټول مرګري په دې کې به تاسو شرکت کوئ. لازمي د مولوي صاحب د خبره موري. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا احتشام صاحب څنګه حال دی؟ خیر سیت خره جزاک الله. بس ډیر تیز سړی ښه هر موقع ته ځان راورسې نو ان شاء الله تعالی را روانه 15 جنوري 2024 پیر ورځ جوړیږي. په دې باندې ان شاء الله جامعه بوره کې دستربندي ده او 100 نه زیات تعداد د فضلای کرامو دی چې کوم عالمان کې دغه سي تخصص عالم دی، پکې حفظ عالم پکې دي او ناظر خان عالم پکې دي، دا ټول پکې دي ان شاء الله تعالی. ډیره درنه لوی اجتماعي نو تاسو په واسطه سره ټول علاقې ته او ټول خلک چې موږ په دې سکرین باندې ویني ټول ته خصوصي درخواست دی چې د اجتماع کې شرکت وکړي. یو خو د دې اجتماع لوی بنیادی وجه دا چې تاسو شرکت سره تاسو خپل اجر ملاويږي او ثواب هم ملاويږي. او بل لوی خبره ده چې دا ډیره لوی اجتماعي ډیر نیکان صالحین بزرگان علما مشایخ مجاهدین فضلا او اولیاء اتقیا دا ټول پکې شرکت کوي. نو ډیره ښه د دعاګانو قبولیت ذریعہ نو د وخت کې حاجتونه سړي په لړ کې ارمانونه تمناګانی ټول الله پاک اوري پوره کیږي. نو دا د قبولیت یو لوی ساعت ته غړي ده او زمون والد صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب سرپرستی کې د لوی اجتماع ده د علوم حقانی ټول مشایخ برازي بهر نه نور لوی علماء کرام را روان دي، مشایخ را روان دي، نعت خانان هم پکې دي، قرام پکې دي. نو تاسو واسطه سره د ټول علاقې ته زمون خصوصي دعوت ته چې ټول تشریف راوړي او ماسپخین موږ په دې ورځ باندې جامعه بوره کې په کم یو بجې ده او ان شاء الله تعالی ماسپخین موږ نه بعد به فورا د اجتماع شروع شي او موسم هم داسې هغه زمون کوشش ته چې مختصر وخت کې ډېر لوی کار وشي. نو مازیګر مستا ان شاء الله تعالی بیا دعا ده چې مازیګر موږ نه مخکې موږ دعا مو کو اجتماع پوره شي او ختم بخاری چې کوم د درس حدیث هغه ان شاء الله په کم 2 بجې به هغه شروع شي. موږ فکس ټایم پابندي کوشش وکړو ان شاء الله. نو په کم 2 بجې به هغه شروع شي. نو ټول ته خصوصي درخواست دی بس ماسپخین مستدل ته ځان راورسي. نو ان شاء الله ډېر لږ وخت ډېر برکات انوارات او تجلیات او دعاګانو قبولیت ذریعہ ده. الله پاک دې اجتماع کامیاب کړي. تاسو ټول ته درخواست دی چې دعاګانې مو کوي چې الله عافیت سره سره ورسي او د ټول امت د لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي او زموږ خوږ وطن پاکستان د لپاره د سلامیت او د بقا او د تحفظ ذریعہ وګرځي. والسلام. ماشاءالله.